ملګرو په سکرین باندې کوم ویډیو چې تاسو ته ښکاره کیږي دا زموږ د کوهدامان ډیګري کالج ویډیو ده او لکه څنګه چې د نامې نه ظاهره ده کوهدامان ډیګري کالج دا د ټول کوهدامان د اوسیدونکو دپاره یو لوی نعمت او یو لویه تحفه وه خو نن چې دغې لوی نعمت او لویې تحفې ته موږ تاسو ګورو نو د افسوس نه انسان له جړا ورشي او جړا په دوو وجو باندې ده یو د کوهدامان د اوسیدونکو مشرانو کشرانو سماجي او سیاسي لیډرانو ځوانانو په غفلت باندې لاپروایۍ باندې بې حسۍ باندې او دویم چې کوم د دې کالج انتظامیه ده فی الحال د هغې په ظلم او بربریت باندې لاپروایۍ باندې چې اخر دا کالج باندې د حکومت وقت په کروڑونو روپۍ لګولې دي د پاټو جنګو یو پاټی وې ما جوړ کړی بل وې ما جوړ کړی خو بهرحال هغه خبره بیا اوږدېږي خو زه نن د کوهدامان ټول سیاسي او سماجي کارکنانو ته درخواست کوم خصوصا د پی ټي آی چې کوم سیاسي مشران دي ناظمان صاحبان یا هغه عهدهداران او ذمهوار ملګري چې د اختر د چوټینو نه متصل بعد دی په دې باندې فوري طور باندې اکشن واخیستی شي چې کوم ایم پی ای شیر علي افریدي صاحب دی یا زمون ایم این ای شاندانه گلزار میډم صاحبه ده بای هغې دې په دې باندې نوټس واخیستی شي او زمون د ماشومانو بچو د مستقبل د دې بربادۍ نه وساتلی شي فوري طور باندې د عمل راوستلی شي د دې د کلاسز سیسټم اکیډمیک لیول دی برابر کړلی شي د دې مالی او جانی چې کوم خادمان دي هغې دې ته ورکړلو شي او د دې کالج دی برپور طریقې سره خیل وساتلی شي که چېرته دا کالج هم په دغه ترتیب باندې رواني نو په کال دوو کې به دا زموږ د ګوتو نه وتي او د آثار قدیمه شکل به اختیار کړي اگر چې اوس هم څه ډېر لرې نه دی اوس هم آثار قدیمو ته نږدې دی خو بهرحال الله دې وکړي چې زموږ دا غږ د موجوده حکمران پارټۍ ورکرانو ته ورسیږي انشاءالله زموږ د طرفه چې څه قسمه تعاون ضرورت وي 24 غنټې به هغې ته تابعدار یو الله دې وکړي چې د پی ټي آی ملګري خصوصا او د ټول کلي سیاسي او سماجي د ټول کوهدامان ملګري دې مسلې ته سنجیده شي او په کار ده چې سنجیده شو ځکه چې لاره کوڅه ټرانسفارمر هغه